बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परून मुंगा चैप्टर फर्स्ट शुरू कड़ो पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पदी बानिम क्लास अगस्ते हो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स पदी बानिम मुंगा क्लासिफिकेशन बानिम ख बहस कड़ो क्लास पे अगस्ते हो दा मिलू ची द क्लासिफिकेशन डेफिनेशन era पदी के लिखले टू पुट organisms on the basis of similarities and differences in different groups چې د similarities او د differences په بنیاد باندې موږ organism په مختلف groups کې divide کو this is so called classification دې ته موږ classification نن زموږ ټاپک ته five kingdom system موږ په اردو کې five kingdom system ته پانچ عالمی نظام وایو پانچ عالمی نظام پانچ عالمی نظام سی شریعه د کلاسیفیکیشن یو سیستم دی ټول ارګانیزمز چې دي څومره لیوینګ ثینګز چې دي نو دا رابرټ ویټیکر په 1969 کې په فایو کینګډم کې ډیوایډ کړیو په 15 عالمونو کې دې ته موږ فایو کینګډم سیستم وایو یا فایو کینګډم سیستم اف کلاسیفیکیشن ورته هم وایي د دې د شروع کولو نه مخکې لږ مختصر دا کلاسیفیکیشن ډیسکس کو زمونږ ټاپک نه دی خو کومونګ ډایرک پایپ کینګډم وایو نو هغه باندې لږ پوهیږو نه لږ د دې هغه بیک ګراوند وایو هیستوري اف کلاسیفیکیشن لږ ډیسکس کوو هیستوري اف کلاسیفیکیشن د درجه بندۍ تاریخ یو بریف هیستوري مونږ دلته کې ډیسکس کوو کلاسیفیکیشن کله شروع شوی نو فرست ایور کلاسیفیکیشن چې دی نو دا ایرسټاټل کړی ایرسټاټل یا ځینې خلک ورته ایرسټوټل وایي اریستو یا ارسطو ورته هم ځینې خلک وایي دا یو ګریک فلاسفر و ګریک فلاسفر دا د یونان یو فلسفي او دا اولنې کلاسیفیکیشن کړی په 4 بی سی کې په 4 بی سی کې بیفور کرسچینټي ګریکو او د لیټن والے چې دي د دوی په ساينس کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی مخکې کلاسونو کې بیا شته دا یو ګریک فلاسفر یونان والا فلاسفر او د په 4 بی سی کې کلاسیفیکیشن کړو او د هغه شاګردانو دوی یو کلاسیفیکیشن کړو پلانټس چې څومره دي که نه پلانټسو نو دای په 3 ګروپس کې ډیوایډ کړو یو ځل مخکې مونږ هم دا ویلو خو بیا یې لږ ریوایز کوو په 3 ګروپس کې نمبر 1 هربز مونږ ورته جړی بوټي وایي ورته په اردو کې که څه ورته وایي دویم نمبر شربز جاړیا چې ورته وایي او دریم نمبر ټریز څومره پلانټس چې وو نو دا په 3 ګروپونو کې د ډیوایډ کړي هربز شربز او ټریز او انیملز چې وو نو هغې په 2 ګروپس کې ډیوایډ کړي انیملز دای په 2 ګروپونو کې ډیوایډ کړیو چې یو ته به ایکویټک ویلا ایکویټک مین آبی او دویم ته به ټیریسټریل ویلا خشکۍ باندې چې کوم اوسیږي ټیریسټریل داسې انیملز چې هغه په اوبو کې اوسیږي ایکوا واټر ته وایي ایکویټک آبی جانور ورته موږ وایو او ټیریسټریل دیس از ځناور چې دا په خشکۍ کې اوسیږي نو دا د هغه کلاسیفیکیشن یو سمپل کلاسیفیکیشن خو دغه وخت مطابق بیا هم ډېر ایډوانس و چې پلانټس یې راواغېستل دی په 3 ګروپس کې ډیوایډ کړل هربس شربز او ټریز کې او انیملز چې دي نو دی په ایکویټک او په ټیریسټریل کې ډیوایډ کړله خو چې کله په 16 سنچري کې په 16 صدي کې په 16 سنچري کې چې کله مایکرو ارګانیزم ډسکور شو مایکرو ارګانیزمز نو مایکرو ارګانیزمز داسې وو چې هغه د دې پلانټس او د انیملز د دې کلاسیفیکیشن نه دا بالکل کمپلیټلی ډیفرنٹ وو مختلف وو نو دا کلاسیفیکیشن څه شو دا ناکام شو یو قسم ناکام شو کلاسیفیکیشن دا وخت مطابق ډېر فینټاسټک کلاسیفیکیشن او فرست ایور کلاسیفیکیشن خو چې کله مایکرو ارګانیزم ډسکور شو نو بیا په مایکرو ارګانیزمز کې دغه ایل جی پنجای وغیره دلی دي یوګلینا دلی په یوګلینا کې بیا د پلانټ او د انیمل کیریکټرسټک دواړه دي نو هغه نه په پلانټ کې پټ کولی شي نه په انیمل کې نو هغوی لږه مسله جوړه کړه نو د ده نه پس بیا دویم کلاسیفیکیشن چې و نو دا لینیس کړه کیرولس لینیس په 1753 کې په 1753 کې دا 2 kingdom system of classification introduce کړو 2 kingdoms system of classification د نوم نه ظاهره ده 2 kingdom system مطلب دا دی چې څومره existing organisms چې وو څومره living organisms چې وو هغه د په 2 ګروپونو کې تقسیم کړو ایک نمبر و kingdom plantae ایک نمبر سو کینګډم پلانټي عالمي نباتات ورته مونږ وایو او دویم نمبر چې و دا و کینګډم انیمیلیا
انیمیلیا د زناورو عالمي حیوانات چې وته مو په دې کینګډم کې د ټول پلانټسو څومره گرین پلانټس یو هغه پکې وو د دې سره سره الجی او بیا فنجای او پلس بیکټیریا الجی فنجای او بیکټیریا دا ټول چې دي نو دا د په کینګډم پلانټي کې پلیس کړي او انیمیلیا کې څومره چې یونی سیلولر او ملټي سیلولر ارګانیزمز وکنه انیمل څومره یونی سیلولر او پلس ملټي سیلولر یونی سیلولر او ملټي سیلولر مونږ پیژنو یک خلوي او کثیر خلوي دا ټول ارګانیزمز چې دي نو دای په کینګډم انیمیلیا کې پلیس کړیو دته ټو کینګډم سیستم اف کلاسیفیکیشن وایو خو د دې نه پس چې کله ما چې څنګه تاسو ته د یوګلینا خبره وکړه چې کله یوګلینا ډیسکور شولا نو دغه یونی سیلولر الجی او یوګلینا چې کومو کنه یونی سیلولر الجی دا او چې کله پلس یوګلینا چې کله دا ډیسکور شو ما تاسو ته وی چې یوګلینا چې دا نو دا ډوول نیچر والا دا څه ده دا ډوول نیچر نه مطلب دی 9 کې به بیا وایي مخکې به دې باندې تفصیل شته خو په دې کې د پلانټ او د انیمل دواړه کیریکټریسټیک دي نو دا ته نه په پلانټ کې پټ کولی شي نه په انیمل کې دی یو مسله پیدا کړې وه او دویم په دې کې هغه دویم ډرابیک د دې دا و چې په کینګډم پلانټي کې د الجی او فنجای او دا بیکټیریا الجی فنجای بیکټیریا دای په کینګډم پلانټي کې پلیس کړي په کینګډم پلانټي کې حالانکه دیر آر مچ ډیفرنسز امنګ دیم په دغو کې ډیر زیات فرقونه دي د یو بل نه جدا جدا دي نو دا کلاسیفیکیشن چې دی نو دا هم پیل شو د دې د وجې نه د دې دوه درې لیمیټیشنز یا ډرابیکس د وجې نه بیا د دې نه پس 5 کینګډم کلاسیفیکیشن چې دی 5 کینګډم سیستم اف کلاسیفیکیشن مونږ چې وتا پنځ عالمي نظام وایو په 1969 کې رابرټ ویټیکر دغه سیستم انټروډیوس کو او مونږ چې په دې بوک کې وایو نو مونږ به دغه سیستم ډیسکس کوو وس دا ټول دغه 5 کینګډم ورکړلی په 1969 کې په 1969 کې رابرټ ویټیکر ولګید رابرټ ویټیکر او د چې څومره ایگزیسټینګ ارګانیزمز وو نو دای په 5 کینګډمز کې ډیوایډ کړل په څو کې 5 کینګډمز کې په دې وجه باندې دیتا 5 کینګډم سیستم وای هغه کینګډمونه کم دي یک نمبر فرست نمبر کینګډم مونیرا زمونږ په بوک کې دې ځای باندې کلاسیفیکیشن د دې ځای نه شروع کیږي نو په کار چې مونږ وایو صحیح ده په دې پسې دویم نمبر وو کینګډم پروټیسټا یا دې کینګډم پروټیسټا ته بل نوم وای کینګډم پروټاکټیسټا دریم نمبر دی کینګډم فنجای یا ما تاسو ته تیر کلاس کې ویلو فنګي ورته هم خلک وایي فنګای ورته هم وایي موږ ورته عام نارملی فنجای ورته وایو او د دې نه پس څلورم نمبر کینګډم پلانټي 4 نمبر کینګډم پلانټي او 5 نمبر کینګډم انیمیلیا اوس چې مونږ کم کلاسیفیکیشن زمونږ په دې بوک کې وایو هغه دا کلاسیفیکیشن دی په دې کلاسیفیکیشن باندې به مونږ په خپل بوک کې څه کوو خبره به په دې باندې کوو نو دې ته 5 کینګډم سیستم اف کلاسیفیکیشن یا 5 کینګډم سیستم ورته پنځ عالمي نظام دې ته وایي چې په 1969 کې رابرټ ویټیکر ولګېد او څومره ارګانیزمز چې وو په 15 ګروپونو کې تقسیم کړه کینګډم مونیرا کینګډم پروټیسټا کینګډم فنجای کینګډم پلانټي او کینګډم انیمیلیا هم دغه سیستم دی بیا په دې کې صرف په 1988 کې په 1988 کې دوه یو ساينټیسټ دي مارګیولس او پلس شوارټز دوی پکې لګ ماینر چینجز کړي دي د وے اپ ریپروډکشن د نسل زیاتولو د طریقه د خوراک د حاصلولو د طریقه په دغه بنیاد باندې سلیک چینجز کړي دي پکې او نور هم دغه سیستم دی او یو چینج دا کړو چې د کم کینګډم مونیرا چې دی کینګډم مونیرا نو د کینګډم مونیرا له یو بل نوم ورکړو کینګډم مونیرا د له نوم ورکړو پروکریاټا کینګډم پروکریاټا ورته ویلو او چې کوم هغه غیر حقیقي پنجایو نو هغه په کینګډم پروټیسټا کې بیا ریپلیس کړیو 9 کې بیا د ډیټیل شته پروکریاټ ته مونږ ځکه وایو د کینګډم مونیرا ته بل پروکریاټس یا پروکریاټا کینګډم پروکریاټا ورته هم وایي پروکریاټ ته ځکه وایي د پرو معنا د بیفور او کیریان معنا د نیوکلیس د پرو معنا د بیفور او د کیریان معنا د نیوکلیس بیفور نیوکلیس مطلب دا داسې ارګانیزم دی چې په دې کې نیوکلیس نشته
ټیک ده. نو دغه لږ معمولی سلایډ چینجز یې پکې کړل او نور دا د 1969 د رابرټ ویټیکر د کلاسیفیکیشن دی پایپ کینګډم سیستم اف کلاسیفیکیشن یا پایپ کینګډم سیستم دی. په دې باندې به مونږ د خیره سره خبره کوو. نو د هغې نه مخکې چې دا مونږ لږ بریف هسټري زمونږ په ذهن کې وي نو مونږ بیا ډایرکټ دی لکه داسې سیده ماشومانو ته دا شروع کوو نو لږه به مشکل وي. انشاءالله دا بریف هسټري پوره ده، غلطیان یې پکې د هغې لپاره معذرت ښه. کریکشن تاسو مونږ ته کولی شئ. سبا به انشاءالله په پایپ کینګډم سیستم باندې کلاس الو. نیکسټ لیکچر پورې اجازت غواړم. د الله په امان.